الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدقت يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مخکې د سورة الناس څه فضایل چې دي او د سورة الفلق دا یو ځای تېر شوي. د سورة الفلق او د سورة الناس فضایل دا یو ځای تقریبا تېر شوي دي او دیتا صورت هغه ویل شي ما تاسو ته وویل چې د دې نه فنا چې د شرورونه په دې صورتونو کې راځي. انسان چې دا صورتونه د دې تلاوت کوي نو په دې سره د شرور او فسادونو نه بچ کیږي. الله رب العزت دې موږ د شر او فساد نه بچ ساتي. مخکې په دې کې تفصیلا خبره شوې وه او تاسو ته ما ویلو چې په سورة الفلق کې د ظاهري شر نه حفاظت دی او په سورة الناس کې د باطني شر نه حفاظت دی. یوه دویم نمبر خبره دا ده چې په سورة الفلق کې چې دې ستا دنیایي کتاب باندې څومره شرور راځي څومره فسادونه راځي د هغې نه پناه غوښتل دي او په سورة الناس کې ستا دین طرف ته چې څومره فسادونه متوجه دي شر متوجه دي ستا په ایمان باندې ډاکه اچوي شیعه پې اچوي قادیانې پې اچوي پرویزي پې اچوي بل څوک اچوي بل څوک ستا یې نه ایمان غلا کوي بل خوا دې اړوي بل خوا دغې کې د دغې شرورونه پناه. الله رب العزت دې موږ کلک مسلمانان جوړ کړي. دا سورتونه په مکه معظمه کې را نازل شوي دواړه او بله خبره په دې سورتونو کې دا ده چې د دې سورتونو د دې یو سورت موضوع چې کومه ده د سورة الناس نو هغه علما فرمایي چې هغه مدکه ده چې د شرورو نه فناه غوښتل حکم شرونه چې ستا د دین طرف ته متوجه وي څه ته متوجه وي یا دین طرف ته نو یقینا دا خطره بیا د مخکې خطرې نه سخته ده. هغه خطره چې ستا په دنیایي امور باندې راتله ستا په دنیایي کارونو باندې راتله. مثال په طور یو خطره راتله دې د نوکرۍ نه وباسلې یو خطره راتله ستا په ګیلاس خپې ماتې دې الله دې وساتي یو خطره راتله په تا باندې بیماري و الله دې وساتي یو خطره راتله ستا په کې خانداني چې دی نو توړ کېده الله دې وساتي. داسې نور مسایل راتلل هغه هم یو غټه خطره ده هغه هم یو نقصان دی هغه هم یو تباهي ده خو د هغې په نسبت دا ډېره لویه تباهي ده چې یو کس راباسي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي او تا د دې میدان نه وباسي دا کافر دي نعوذ بالله من ذلک. ستا نه چې دې یهودي او عیسایي جوړ کړي ستانه چې دې قادیانې جوړ کړي ستانه بل څه جوړ کړي بل څه دا غټه فتنه ده او دا غټ فساد دی. الله دې دې نه بچ ساتي. نو دا یقینا دا سخته خطره ده سخته خطره ده. نو الله رب العزت فرمایي قل تو ورته ووایه او پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ زفنانسم برب الناس فرب د خلق سره زبانانی سم بچا سره
فرب د خلکو سره ای فرب د انسانانو سره فرب د چا سره د انسانانو سره نو موږ انسانان دي الله رب العزت وی ز پناه سم 50 ساری فرب د انسانانو وی ته وایا چې ز پناه سم 50 ساری فرب د انسانانو بیا الله فرمای ملک الناس په بادشاہ د انسانانو سره سوایا چې پناه سم پناه غواړم په بادشاہ د انسانانو سره بچا سره په بادشاہ د انسانانو سره بیا الله فرمایي وایا الہ الناس فمعبود د انسانانو سره بس سره په معبود د انسانانو سره اے من کلمه نو وایو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اے لا الہ نشته دی معبود برحق الا الله مگر څوک دی یو الله دی نشته دی بل کارسات مگر څوک دی یو الله دی بل څوک باندې بچور کوونکی نشته مگر څوک دی یو الله دی بل څوک د بیماری ختمونکی نشته مگر څوک دی یو الله لا اله الا الله مزدا سبب پخور وړي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مولانا احمد سعید رحمه الله زموږ یو لوی بزرگ تیر شوی دی هغه کې خپل لک تفرن کوي ناشنا نو بس هغه یو مزیدار خبر ورته وایي قل ورتوایا او پیغمبرا فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین امام المرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ زبنا حاصلهم بنادسم برب الناس برب دا معشومان سرا داسی اولا قل والتوایا او پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ زبنا حاصلهم بربی پر تربیت بچا باندې په تربیت کول کی د ماشومان باندې ماشوم له تربیت ضرورت وي ماشوم له څه ضرورت وي تربیت هغه د باندې ناس نه مانو کا چې په تربیت کول کی د ماشومان باندې بچا باندې تربیت اوس دا ماشوم راغټ نو چې دې د ځواني عمر ته ورسې کنه نو هر نوجوان چې ټوپ وي هر نوجوان ټوپ وي هغه عزت ورته خبره کوي غدا دې د پوزې ته ټوپ وي په دوی زبان ځان په داینه هغه د دویم د ملک الناس په بادشاہ د نوجوانانو باندې بچا باندې په بادشاہ ګورا بادشاہ چې دا د نوجوانان کنټرول کوي حکومت وخت کنټرول کوي ورته د وینه کې جوش نو ملک الناس وې تسوورا په بادشاہ د نوجوانانو الہ الناس نو الکه چې دا نوجوانه د عمر په تیر شي کنه په دې سب کې داسې د کمی کور کې یو سب نسړیا غځه ته ورځي بلامت ته ورځي دا کیسې میسیو کی نو بیا چې د اخره کې د الله ذکر شروع کی نو الله وی نو مصنف رحمه الله وی مولانا احمد سعید سے وی الہ الناس اے په معبود د بوډاګانو باندې بچا باندې په معبود د بوډاګانو باندې خدا مشران چې نبی علي عبادت طرف ته ډېر متوجي نو هغه د هغه یو تفانون دی ترجمه اوخه دواړه صحیح کې دریواله ټولې پکې چي قل توروا او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم اعوذ زبنا حاصلهم برب الناس فرد انسانانو باندې ملک الناس بادشاہ د انسانانو باندې الہ الناس معبود د انسانانو باندې نو د سورۃ فاتحه سره ربط او تعلق دی دا قرآن ټول مضمون په واسطه لګیدل دي ما د هر سورۃ کې سره ربط او تعلق ویل ګوره دې خاصوچ کوي ها دې خاصوچ یو خبر ته توجه مو په سورۃ فاتحه کې ګوره دا یې سره درته لګوم بیا په ورته دی خو خیر په سورۃ فاتحه کې بالکل پړو باندې آیات کې درشو الحمدلله رب العالمین
الحمدلله رب العالمین. ټول صفتونه د خدایتوب چا لره دي؟ یو الله لره دي. رب العالمین چې تربیت کوونکي او پالونکي د چا دي؟ د دې ټول عالم. دلته الله رب العزت فرمایي چې هغه سبق درته یې نشي قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اقرب چې ستانه شنوما ستا تربیت دې د ماشوموالي نه را شروع کو. هغه رب چې ته په لا اله الا الله نه پوهېدې، تا ته وویل د الله د وحدانیت عقیده درته قرآن بیان کړه، رسالت درته بیان شو، قیامت درته بیان شو، هر اخلاقیات درته بیان شو، معاشیات درته ټچ کړو چې دا هر څه دې تیار کړي. ته اوس نوجوان شوې، مضامین دې د قرآن لوستو، د قرآن سبقونه دې ولوستو، نو په آخره کې چې دې کله ختمې نو الله رب العزت فرمایي ما درته وي چې ګورې هغه بادشاه هغه کیسه ده چې هغه توت والا خبره وي د هغه مکه کیسه ده. نو الله رب العزت فرمایي چې هغه سر کې مې درته کومه خبره کړې وه چې مربي او مرشد او پالونکي دې څوک دي؟ یو الله. نو چې هغه خبره درته هېره نه شي هغه یاد ساته. انت دویل الحمدلله رب العالمین. دلته الله په اقرب سره پناه حاصلوا قل اعوذ برب الناس. انت دویل په سورۃ الفاتحه کې مالک یوم الدین. څه دویل؟ بادشاہ او مالک ته د ورځې د سشي د اجازه د بدلی. دلته الله وی مالک الناس چې بادشاہ د انسانانو بادشاہ دی. نو الله رب العزت فرمایي مالک یوم الدین چې مالک دی د ورځې د بدلی. نو چې اکه سبق دې کوم الته کوټه کړو، کوم دې الته یاد کړو چې هغه درته هېر نه شي، هم اکه مالک دی. په دنیا کې چې ژوند تېرې ستا حفاظت کوونکي د ظاهر او د باطن څوک دی؟ دغه رب دی، دغه الله دی، دغه مالک دی. بیا الله فرمایي انت دې ویلو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد دې درته دا خبره خو باقي یادي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انت دې دا سبق زکړو. نو الله وی دلته اله الناس، هغه کوم رب دې چې عبادت کو، دا هغه کوم رب نه دې چې امداد وغوښته. نو الله وی اله الناس، کوم په هغه معبود سره فنا حاصله. ځکه الله وی من شر الوسواس، دا هغه شر د وسوسې اچونکي نه. د شر د څه نه؟ د ډېرې وسوسې. وسواس مصدر د مبالغه یې کړې ده. نو وایي د هغه شر د ډېرې وسوسې اچونکي نه. انسان کله ناکله ویریږي چې خدایه پاکه چې د ډېره وسوسه اچي. هلته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطان چې دې په بدن کې هغه ځای ته رسي څنګه چې ستا په بدن کې د وینه کوم ځای ته ورسېږي. خدای پاک دا ویل. نو الله وایي چې نه ګورې ډېر د اوسې د لرې الخناس. الله وایي د وروستو کېدونکي نه وسوسه مچي. من شر الوسواس، د هغه شر د وسوسې اچونکي نه. الخناس، د وروستو کېدونکي نه. چې کله ته بیا ووایې الله، څه ووایې؟ الله. کله ووایې لا اله الا الله، کله ووایې لا اله الا الله، کله ووایې خدایه خیر، کله ووایې الله خیر، خدایه مدد مې وکړي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان په دې زړه باندې شیطان د خپله مخوکه ورخښه کړي چې کله دې د خدای نوم یاد کړي هغه دې مخوکه وباسي، په شا وتښتي. او حدیث کې راځي وایي دې چې دا ظالم چې دی نو دې چې دی نو موږ ورته په څه الفاظو سره تعبیر وکړو. وایي دې چې دی نو دې ټیزونه اچي په شا باندې تښتي. کله قامت ویلی شو، کله خدای ذکر وي. نو بس دا توپ دی. هغه نو نیکانه خوښي. الذي، نو دا هغه وی الذي يوسوس. نو دا الله رب العزت فرمایي چې دا شیطان هغه دی. الذي، دا هغه دی يوسوس چې دی وسوسه اچي فی صدور الناس، پسینو د خلکو کې، د خلکو په سینه کې چې دی دا وسوسه اچي. امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وی دا وسوسې چې دی دا د انسان په زړه باندې راوریږي په شان د قطرو د باران. وی دته دا پته نه لګي چې دا کوم ځای نه راځي دا خیال. خو چې کله دا جنګ کړځي او نسی مضبوط شي
نو بیا چې دا عقیدې ته رسي عقیده دې چې مضبوطه شي په هغې دې کار وکړو نو بس د هغې بیا چې دې انسان کار کوي نو دا اراده کوي چې اراده وکړي بیا دې فعل صادر کړي وایي چې عقیده مضبوطه شي هله دې د یو کار اراده کوي چې عقیده دې نه مضبوطه شي نو په هغه کار باندې سړی نه ورځي او که ورځي پې نو هغه بیا سي حق حیران وي چې عقیده کې کمزوري په یو کار حق حیران وي بس بیا هغه که په هغه کار کې لګیا وي نو مطمئن پې نه نو د دې وجې الله وایي من شر الوسواس الخناس دا هغه شر د څه شي نه او دا خو داسې ظالم و الله ته په مهابه ودرېده الله ته وایي چې ستا بندګان به دوکه کوم دې له به د مخې راځم د شا به راځم دې له به د هر طرفه راځم پیر له به یو شان راځم مولا له به بل شان راځم امي له به بل شان راځم قاري له به بل شان راځم هره ګوته ورته ورځي په هره طریقه به راځم او من هم بخیر مرده که ټول داخلی یو من شر الوسواس الخناس چې هغه کوي هغه موږ هم کوو کنه من شر الوسواس الخناس اوس به درته راشي وایي د شر د هغه وسوسې اچوونکي نه د شر د هغه ډېر وسوسې اچوونکي نه الخناس د وروستو کېدونکي نه چې بیا وسوسه اچوي او کله ته د الله نوم یاد کړې د چا نوم یاد کړې د الله نوم یاد کړې نو دې په شا تختی نو الذي دا هغه دی یوسوسو چې وسوسه اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې دا د چا نه دي دا صرف د جناتو نه دي ګورې انسانانو کې هم داسې شته من الجنة د جناتو نه والناس او د انسانان دا شیطانان د چا نه دي د جناتو نه او د انسانانو نه کله خو به جنات ته د جنات خو بیا بله لښکر دی دا اودس والا ځان له په بل څه کې ځان نه تاسې د هغې لګیا هم خلک استغفار هم وایي دا بله کیسې کوي لګیا یو خو دا کوم چې په انسانانو کې دا چې شیطان وي نو دی به څه کوي دوه کسان په خپلو کې جنګ کوي دوه کسان نو دا د اوس بس ته پوه شه چې دا هغه من الجنت والناس چې کوم دی دا والناس کې دکه شان دی به څه کوي یو کس په بل له پوله وایي نو دی ورته دا نه وایي چې دا پوله ولله مه وه دی ورته یا ما دی هم د سړي زوی نو ده به هم پولې والې ته هم ولله وه خیر دی ویښتې دکه شان پوه شه چې دا د هغه پیروکار دی بیا دکه شان دوه کسو له به یو کس روغه کوي دی وایي چې مونږ ته یې د پلانکي په خوله باندې روغه کوي یا لکه روغه راځي ستا د خدای پرې خو باسې د پلانکي په خولې کې او د ډېګري په خولې روغه راوله په د روغې راولي که په رښتیا یې راولي بس روغه راولي دی ورته دا ته راسي یو کس به یې سم ده هغه به چې دی نو د چا د خیر ښېګړې کار کوي غریب به یې هغه سر به امداد کوي د چا مثال په طور لاره به سمه مثال په طور چا د به اوبو ضرورت وي اوبه به ولله لکه شان د دین یو کار به کوي نه نه دا خو دې دپاره کوي چې مونږ د خلک ورته ښه سړي نو پوه شه چې د چا پیروکار دی هلکه ابواللیث سمرقندي رحمه الله لیکلي تنبیه الغافلین کې مطالعه نه کوو کنه مطالعه نه هغه لیکلي دي وایي کله نه چې ریاکار ختم شو نو د خیر ښېګړې کارونه هم ختم شو چا لیکلي فقيه دی هذا سمرقند لوی فقيه دی لوی مقام دی علماء چې ابواللیث سمرقندي رحمه الله هغه لیکلي دي په تنبیه الغافلین کې وایي چې کله د ریاکار ختم شو نو د خیر ښېګړې کارونه هم ختم شو وایي د ریا دپاره د یو کس عمل کوي خو د خیر ښېګړې کار دی کوي پرېږدي دي نه عمل عمل دې نه پرېږدي چاته خو به اخلاص راشي که نه چاته خو به د چا د خولې نه یوه دعا وخېږي که نه یا لکه دا د ریا دپاره خو یې جوړ یو کس خو به د دعا وکړي یا خو به قبوله شي اړو دا د سټیک ته ستا خو پې بېړه غرقه شوه خو د بل خو پې ښېګړه نه ده که بل خو ښېګړه نه ده نو من الجنة والناس داسې به نه کوو موږ نن سبا دور کې یو بل نه بس چې مثال په دو زه یم زه شته یم موږ دا وایو موږ شته یو شته مه نشته یو بنده هم نشته په څه کې به د بل ته حاجت راځي که ته د دوی نه خان نواب بادشاه ولې نه بادشاه ولې نه نن سبا خو بلکل کیسه ګرانه ده وزیر اعظم دی ولې نه دا ټولو ته په غټه سټه ناست دي خو چې وزیران ورسره خوا دې خوا شي اکثریت یې بل خوا شو بس کیسې روانه هر کس بل ته محتاج دی یو ذات تے داغ مت کہو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے یو ذات جاغد داغ نام باندی اور آغد دی ضرورت ہم نشتہ کرتے یہ ہو کرنے نور ہر انسان کا بل پسنہ سے محتاج من الجنتی والناس اللہ فرمائی
قل ورتوایا او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ زبنا حاصلهم برب الناس فرب د انسانانو سره ملک الناس فبادشاہ د انسانانو سره الہ الناس فمعبود د انسانانو سره من شر الوسواس الخناس د شر دا غډیر وسوسو چونکی او رست کیدونکي نه الذي خما يوسوس چې کله وسوسه واچوي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنة د جناتنا والناس او د انسانانو نه الله رب العزت موږ دې شر نه بچ کړي. دا باندې شاه عبدالرحیم رحمه الله شاه ولی الله سے والد سے برصغیر پاکوهند